په اوله مونږ لاګین کو صحیح ده د هغې نه بیا پس سټارټ ورکینګ هغې نه ویهایکل ټایپ چې لکه ګاډي کم ټایپ دی زنګ سره کار دی بیا دا شیزونه فکس دي پوه شوې سټینډرډ باکس پکې سټارټ بټن به وکړي صحیح ده ورګه پروګرام سټارټ شو صحیح ده دا لیټر به کېږي ښه دلته به اوس اوله سټیټس چې ستا سټیټس څه دی دویم ډیلیوریز به راشي دا به ریفرش کې بره نه بلاین د ګوته راکاږي دا به داسې ریفرش کې صحیح ده اولني طلب کې تقریبا ټیم ملي ده تقریبا جیسې دوا کېږي که نه 3 نه 5 منټ پورې چې دی که نه دا به ریفرش کې د بره نه وښکته به داسې ګوته راکاږي دی به ریفرش کېږي صحیح ده والټ کې 50 ریال دی ډیلیوریز او دلته کې دا اوس ریفرش کړه طلب راغله د البیک طلب دی صحیح ده د حزام ولا طلب د البیک حزام صحیح ده نو خو دغه طلب موږ نه اوچتو یار په دې کې دا ټایم د جمعې ورځ ډېر سخت رش وي صحیح ده دا طلب موږ څه کوو دا موږ نه اوچته کوو دې کې اوس پټ او دا 35 ریال طلب دی صحیح ده او 2 نیو آرډرز صحیح ده د پې ایټ 92 ریال والته کې پې کې ښه دویم طلب اوس دا د حرم د خوا طلب دی اوس د البیک نه طلب اوچتول دي د حرم خوا ته وړي د دننه دایري نه ده په دې باندې سړي دا شکل چې جوړ دی مطلب دا طلب دغه ځای ته وړه دي د کم ځای نه د دې البیک نه اوچتول دي د دې البیک کوډ څه دی MD02 دا د دې حزام ولا د خالدي ولا البیک نه د دې دا کوډ دی صحیح ده موږ دا هم نه اوچتو ځکه چې په البیک کې د جمعې ورځ داسې بد رشي چې ډېر بدترین رشي دا طلب موږ څه کوو ډیسلاین کوو ها بیا د البیک طلب دی دوه طلبونه په یو ځای باندې البیک طلبونه دي صحیح ده د البیک لکه په دې کې اوس مخکې به دوه طلبونه اوچتېدل اوس پکې دوه طلبونه هم اوچتېږي بیا د البیک طلب دی او د دې حزام نه اوچتول دي او دغه د حرم شاوخوا دا کوزول دي چونکې دا طلب بیا موږ نه اوچتو د هغې وجه دا ده چې دا دلته کې د البیک طلبونه موږ هم نه اوچتول د جمعې ورځ ډېر سخت راشي په دې وجه موږ د البیک طلب نه اوچتو دا زموږ سره پروګرام دی صحیح ده مونږ دا بیا روډ رنر راکولاو کړو صحیح ده دې دا انجوای روډ رنر څنګه دی مونږ ته ډېر زیات ښه دی اوس تر تېر شه صحیح ده دا په ټاپ باندې کېږي که نه په دې باندې چې کله اوکې کې برابر سرپ چې وي جوړ دا د موبایل نمبر دی چې په دې د اوکې کو کس ته به کال میلاو شي چې په دې د اوکې کو ته به کس لوکیشن کولاو شي صحیح ده ریکارډینګ د پروګرام د وجې نه دی دا د اوس مال د سور لوکیشن راکو چې دا لوکیشن دی دلته کې طلب رسول دي صحیح ده زو چېرته یم ډمتوب ته یې لاس صحیح ده د ډایرکشن نه بټن به ووي یو ته لاره برابر کړي دی اوس ما ته څه وایي د ما مختلفې لارې راکړلې لیکن د یو لاره دا راکړله یو دا راغله دایرې ته یو وخت کولو دایرې نه بلکې نه د زو غلط راټیټ کړی یم چې لکه دې د په خیال سره زوال په دې ځای کې دا ټیم ناسم کوم ځای ناسم د مطار خواته زو چېرته ناسم صحیح ده دا بعض اوقات په لوکیشن کې داسې غلطي ملطي راځي زه څه کوم دا بندوم دوباره زه لوکیشن کولوم صحیح ده زه ته یم چې زو چېرته یم دی زما لوکیشن ډېر غلط راټینګېږي دی ما چېرته د ایرپورټ خواته د زه ټارګېټ کړی چې دلته کې و ناست یم نه کې زه خو هلته نه دلته کې په دې ځای کې ناست یم مونږ په کوم ځای کې ناست یو مونږ په دې ځای کې ناست یو
کریم ملک عبدالعزیز دا دغه دی موږ دا ټایم په دې ځای کې ناست یو موږ دا ټایم په دې ځای کې ناست یو شرکت صحیح بله چې بیا کله موږ روان شو که نه ډایرکشن ول ورکړو زموږ د لوکیشن برابر کړو مه کولو ستا مه کولو پروګرام بند کړو صحیح به د ګس لاسه دا د کس لوکیشن دی ښی لاسه دا موبایل نمبر دی لاندې چې دغه دې د میسج په شکل جوړ دی دغه کس چې تا ته څه میسج فرض د هغې سره د خپل طلب متعلق څه لیکلي که نه هغه په دې دویمه خانه کې لیکلي که فرض که هغه به تا ته وایي چې په دې ځای ته راورسوه داسې راورسوه مرچ پکې زیات کړه پیپسي ورسره په لار راواله دا ورسره وکړه یا څه معلومات زما کور ښی طرف دی څه قسم معلومات هغه به دلته کې ورکړي اخر دا دریم چې کوم دی که نه دا په آخر کې د 844 دا ستا د طلب نمبر دی صحیح ده د طلب نمبر په دې کې دننه دا طلب دی چې 844 او دا چې کوم دی څه دی یو مینیمم برومه او یو د 30 ریال طلب شي دی یو د آیټم دی یو د 25 ریال آیټم دی صحیح ده دا اوس بند کړو ریکارډ چې کوم دی که نه صحیح ده طلب اوس مونږ ورکړو که نه مونږ به دلته طلب راوالو صحیح ده احمد حیل بدران ته طلب راوړو سم ډراپډ آف چې لکه طلب چې کنه زه ورکوم طلب زه ډراپ کوم صحیح ده ډراپ مې کو دیو چې تا د کس نه 86 ریال واغېستل کنفرم اماونټ پیسې کنفرم کو هغې ته اغېستې ما ورته چې او کنفرم اماونټ خلا طلب لاړو د ماله دغه راکړه دي او طلب څه شو طلب لاړو پیسې موږ لکه موږ وایو چې موږ پیسې واغېستې صحیح په والټ کې وګوره په والټ کې زنګ سره مخکې څو وي 67 ولېږه نه اوس 68.95 لکه 2 ریال موږ ته په د بټوې ته 14 ریال د موږ نقدي واغېستې 14 لسو او نورې چې دي که 2-3 ریال اضافي د موږ بټوې ته راولېږلې لکه دا په کسټمر نه باندې زور دونه راولي په پیرودونه چې دغه نه 15 ریال والي لږې ته رالي لکه د ده نه مخکې دغه د خپلې هنګر سټیشن خپلې پیسې د کم ځای نه برابر کړي هنګر سټیشن خپلې پیسې او دوکاندار نه چې څنګه طلب راوچت کړو که نه هنګر سټیشن دغه نه تقریبا په 100 کې لکه 18% علي نو هنګر سټیشن دغه نه لکه فرض که هغه هنګر سټیشن دغه نه 17 ریال 18 ریال په هغې کې ګټوي 16 ریال به ګټل باقي 3 ریال چې کوم دلته کې د جب نه ټکي کړي دا سعودي نه د سیده پیسې وسوک دي یاره که دا زموږ مسله مړه که هر څوک وي کمپنۍ ته دونه لاړه موږ ته دونه میلاو شولې اوس کمپنۍ څوک دی او دا جدا یو سټوري ده په دې بیا زه چې که نه ډېر غټ تفصیلي بیان تاسو ته جوړ کړم بیا به خیر په یوټیوب باندې واورئ تاسو صحیح ده هم باقاعده دې لپاره موږ چینل راکړی دی بیا به اوس ریفرش کول شروع کړي دا به ریفرش کوي اوس ښه د بل طرف دپاره